یو خیره ده چې د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او یو دعا ده چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. خیره د مظلوم خیره ده. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام یمن ته لیږلم او داسې دواړه د یو بل نه جدا کېدو، او دا خپه مې د لګام د اس په دې سورلۍ په دې زین کې پرته وه، او نبی علیه السلام راته دغه ټیم کې وی واتق دعوة المظلوم، معاذه ځان به د مظلوم د خیرو نه بچ کوي. ګورې معاذه فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. معاذه د مظلوم د خیرو د رب په منځ کې پرده نشته دی. ګورې بس سیده خیجي، سیده سیده ځان به بچ کوي. روجه را روانه د ظلم ونه شي چرته. ګورې څوک تر نه په سپیړه ونه لګي. ګورې چاته کنزل ونه کې چرته ستا د لاسه د چا روجه ماتې وران نشي چرته، تا پسې چرته روجه ماتې کې خیري اوچتي نشي. ګورې او یو دعا الله نه رد کوي. هغه دعا ده د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. هغه د پلار دعا ده چې کله پلار د خپل بچي دپاره دعا کوي، نو د دې دعا او د رب په منځ کې پرده نه وي چې پلار بچي ته دعا شروع. د پلار داسې پالوانه دعا ده. د مظلوم د خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او د پلار د دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. چې پلار لاس اوچت کړي او پلار دعا وغواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی، ورته وی تا نه مشوره علم جهاد لازم، خو مشورې نه راغلی. بختور صحابو د نبی علیه السلام د به مشوره اخیستله، د مشورې زی امام الانبیاء. وی تا نه مشوره علم جهاد لازم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هل لک مور دې شته کور کې؟ وی او وشته دی. نبی علیه السلام ورته وی ورشه فإن الجنة تحت رجلها، ورشه او د مور د خپو د لاندې د جنت دی. ورشه جنت هلته وګوره. زما مشوره دا ده چې ورشه. بختور دی هغه بچي چې د مور خپو ته ناست دي او د مور له د خپو چاپی کوي او د خپو د لاندې جنت ګوري. مورې ما پرېږده، ما د امام الانبیاء حدیث را رسېدلی دی، ما دې خپو ته پرېږده، ستا د دې خپو د لاندې جنت دی، ما دې ته لږ پرېږده. زم چې د چا پلار مور یې دا ډېر خوش قسمته دی. بیا به راشي، بیا به ما ته وایي مولي صاحب هغه خپې ګورم چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی. زما خپو ته به کښېنې، د بل عالم خپو ته به کښېنې، خو د دې د لاندې جنت نشته دی. بیا به ګرځې، بیا به مور ګوري او مور به نه ګورې. دغه یوه مور ده چې د دې د خپو د لاندې جنت پروت دی. اسې دې خپو ته کښېنه، اسې وله دا خپې چاپي کوه. وایي مورې نبی علیه السلام صحابي واپس کو چې کور ته ورشه فإن الجنة تحت رجلها، د مور د خپې د لاندې جنت پروت. ما دې خپو ته لږ پرېږده، 15 منټه مې پرېږده، 10 منټه مې پرېږده. مورې په دنیا کې دقه خپې دي چې د دې د لاندې جنت دی. ما ته بل ځای جنت نه میلاویږي. جنت د مور په خپو کې میلاویږي. جنت د مور په خپو کې میلاویږي. نو د پلار دعا چې کله بچی له غواړي دا نه رد کېږي. نو کوشش کوئ د رمضان نه مخکې دا نیت وکړه چې زه به ځان بدلوم. صبر به را پکې سیوا کېږي، ترس پکې را پکې سیوا کېږي. که ترس تر کې سیوا نه شو نو روجه دې فایده نه ده کړې. ګورې مظلوم دا نه دی چې ته په لار سړی وډبوې، دا ظلم شو. یوازې ظلم دا نه دی. د دې نه بل غټ ظلم شته، د دې نه بله غټه مظلومه شته چې کور کې د روجه ماتې ټیمي او زنانه تنور ته ولاړی، انغري ته ولاړی، د اور ګرمۍ ته ولاړی او چې روټۍ تیاری تاله ماښام نه. د انسان نه دی، د خدای بنده نه دی. که مالګه روټۍ کې سیوا شوله یا کمه شوله، یا روټۍ وختي شوله یا ناوخته شوله، خیر دی که نه؟ نه، دی د روجه ماتې ټیمي او د روجې اذان شروع شي روجه ماتیږي او دی په سالن کې یا مالګه کمه ده او یا ډیره ده او په بیبي باندې را باندې کې او د روجه ماتې ټیمې. زه هم ویریږه، یو مظلومم ده یو روجه دارم ده. د روجه دارم الله دعا نه رد کوي، د مظلومم نه رد کوي. هسې نه چې د روجه ماتې ټیمې ته خو روجه ماته کې جومات ته راللې
او په دغه ټیم کې ته په جماعت کې ولاړې او کور کې دی بیبي لا رب ته لاس اوچت کړل. ښه دا مظلومه ده اوس. ښه واتق دعوة المظلوم، د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی. وی رب زما انتقام به ته کله علي، رب زما تپوس به ته کله کوي. او دې راغلی دی په اول صف کې اوږدو تراو ته ولاړ دی او جانماز ځان ته خور کړی دی، خو کور بیبي لپې اوچتې کړي د خلاف. الته شکایت درج کیږي، الته د مظلومې ښځې خیره وختله، د رب او د خیرو په منځ کې پرده نشته. رب ته چې د مظلوم خیره وختله، رب ورته وایي فبعزتي، زما دې په خپل عزت قسمي، زما دې په خپل جلال قسمي چې امداد به دې کوم او انتقام به دې علم.